أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا أخيمتا الصراط المستقيم لا رنيغا صراط الذين لار دعا کسانو انعمت علیہم چتا انعام کړه دے پاوی باندې غیر المغضوب نلار دعا کسانو چې غضب کړه شو علیہم پاوی باندې وللضالین او نلار دعا کسانو چې گمراهانو. د دې سورت مبارکه په نومونو کې یو نوم سوره تعلیم المسئله د سوال کولو تعلیم او طریقه ښودل. دې آیتونو کې د سوال کولو طریقه ښیي چې سوال کې نه څه به غواړې. په دعاګانو کې او په سوال کې دا هم سی سوالو کا چا هدایت ته الله جل شانه نه د هدایت سوالو کا چې الله تعالی د هدایت درکې د دنیا او د آخرت خیر او بلایت ملو شو. د اسلام کې بنیادی درې عقیدې دي: توحید د رسالت او آخرت. او قرآن کریم په دې ډیر زور اچولې دی، په توحید باندې، په رسالت باندې، په آخرت باندې. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کې توحید بیانو، په مالک یوم الدین کې د آخرت بیانو، او اهدنا الصراط المستقیم کې د رسالت بیان دی. هدایت بتا ته ملاویږي د پیغمبر په ذریعه سره. براه راست یو سړی هدایت نشي اغستی د پیغمبر نه بغیر. هدایت بتا ته ملاویږي د اهل هدایت په ذریعه سره، او په اهل هدایت کې لوی خلق او د انبیاء کرام علیهم السلام دي. نو نبی لوی هدایت یافته وي او داغه په اتباع سره بتا ته هدایت ملو شي. نو دلته کې د هدایت سوال دی او د هدایت دعا ده. فرمای چې اهدنا په ظاهر کې دا امر دی، خو په معنا کې دا دعا ده. امر خو عام طور باندې چې یو لوی مرتبه والا د ځان ښکته مرتبه والا ته حکم وکړي چې داسې وکړه، او که هغه یې نه کړي نو بیا هغه له سزا ورکولی کېږي. مونږ الله ته سوال کو، مونږ خو الله ته امر نه کو چې اهدنا مونږ ته مونږ دا کار وکړه، کني نو مونږ به داسې وکړو. مونږ ښکته مرتبه والا یو، الله تعالی لوی مرتبه والا دی. نو دا التماس دی او درخواست دی او دعا ده چې مونږ الله جل شانه ته سوال کو. په ظاهره کې امر دی او حقیقت کې دا دعا ده او درخواست او ریکویسټ او التماس دی چې یا الله ستا مهرباني وي چې ته مونږ ته هدایت راکې. چونکې تا ایاک نعبد و ایاک نستعین وې، بندگی به مونږ صرف او صرف ستا کو، الله سره به شرک نه کو، او مدد به د الله پاک نه غواړو. یعنې مونږ به سوال هم د الله پاک نه کو. په سوالاتو کې، په کارونو کې لوی کار هدایت دی. نو لہذا لومبنی کار د الله جل شانه نه هدایت وغواړه. دنیا تیریږي، پارچا تیریږي، اورنګ تیریږي. مسله د آخرت ته، او آخرت بغیر د هدایت نه نشي تیریدی. که هدایت ته ملو نشو دنیا کې تا سره ارس او اسم د سر نشته، او که دنیا کې تا سره اسم نشته او هدایت د سره شته، ارس د سر شته دی. ځکه چې د آخرت تمام مراحل او منازل دا بس صرف او صرف د هدایت په بنیاد اسانیږي به او تیریږي به. نو د سترګو د پټېدو نه بعد چې څومره مراحل دي، هلته کې جاه او منصب او دنیا د اساو سامان د دې اس قسمه نه تپوس کېږي او نه څه حیثیت شته. هلته صرف او صرف د هدایت او د اعمالو
او د اخلاص مقام و مرتبه ده. نو لومبی سوال د هدایت دی، نو فرمای اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا مونږ ته وښیي لار د لاره نیغه. هدایت په عربی کې راه نمودن ته وي، لاره ښودلو، او دا په دوه معنو باندې راځي. یو معنا ارات الطریق، لاره ښودل راسته د کانا، او بل معنا ایصال الی المطلوب، مقصد ته رسولو. دا لاره ښودل معنا عامه ده. الله تعالی هم خلکو ته لاره ښیي، انبیاء کرام هم خلکو ته لاره ښیي، او د انبیاء کرام علیهم السلام شاگردان یعنی امت ته لاره ښیي. او دا بل معنا چې ایصال الی المطلوب، مقصود ته رسولو. دا کار صرف او صرف الله تعالی کی، دا د الله تعالی په قدرت کې ده، د بنده په وس کې دا خبره نشته. او دا ایصال الی المطلوب معنی توفیق ته، چې تا ته کومه نیغه لاره وښودلی شوه، ته په دې نیغه لاره باندې روان شي او مقصد ته ورسېدې، دې ته ایصال الی المطلوب، دې ته توفیق هم ویل کېږي. مقصود زمونږ ټولو الله ته رسېدل دي، الله تعالی رضا حاصلول دي، او دا د الله تعالی د توفیق نه بغیر نشي کېدی. په دې کې نبی م الله ته محتاج دی، امتی م الله ته محتاج دی. قرآن کریم کې الله جل شانو فرمای انک لا تهدی من احببت، اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لاره نشي ښودلی هغه چاته چې ستا خوښوي. ابو طالب صاحب آخرني وختو مشرکان د مخکې نه راغلو، غیر چاپېر ناستو. نبی علیه السلام هم راغی، تشریف یې وروړو. د ناستې ځای ورته میلو نه شو، په ولاړې ورسره خبرې شروع کړې. د ابو طالب صاحب په نبی علیه السلام ډېر زیات احسانات دي دنیوي، د ماشوموالي نه والي تر اخر وخته پورې د نبی علیه السلام سپورټ یې کړی، ملګرتیا یې کړې ده، حفاظت یې د نبی علیه السلام کړی دی. دا څونه لویه قرباني ده چې 3 کاله په شعب ابي طالب کې نبی علیه السلام سره تیر کړي دي. نار نورو او د تمامو عربو دشمنی په خپل سر باندې اغستې ده، لیکن ایمان تر دغه وخته پورې نه دی راوړی. او نبی علیه السلام دا غوښتل چې آخري وخت یې د دنیا نه هدایت سره لړ شي. ابو طالب سره د دنیا په اعتبار سره څه کمی نشته، نام و نمود یې ښه ډېر دی، شهرت انتهایی سیوا دی، اولاد شته دی، سرداری د عربو سره ده، کام و قبیلم برابر ده، نسب و حسب هر څه برابر دي. نشته نو صرف هدایت نشته. او دی چې کوم روان دی هلته صرف او صرف د هدایت خبره به کېږي، دا نورې خبرې هلته کېږي نه. نو نبی علیه السلام دا غوښتل چې هدایت سره دنیا نه لړ شي. او نبی علیه السلام هغه ته وی چې دا کلمه د شهادت او د طیبه ته ووایه چې ستا باره کې بیا هلته ګواهي کومه. بهرحال د مشرکانو په خبرو کې هغه راغی او غیرت کې راغی چې بیا به خلک څه وي چې د مرګ نه ویرېدو، جهنم نه ویرېدو. عرب خو غیرتمند خلکو. نو هغه په هیرې کې د خپل پلار نیکه خبره وکړه او د نبی علیه السلام کلمه آیا قبوله نه کړه، دنیا نه لړو. نبی علیه السلام ډېر زیات غمجن و. نو الله جل شانو آیت نازل کو انک لا تهدی من احببت، اے حبیب دا ستا په وس کې نه را چې ته چاته وغواړې نو هغه ته به ته هدایت وکړې. دې کې اشکال راځي دا چې د پیغمبر خو کار دا دی چې خلکو ته به لاره ښیي، او دلته قرآن نفي کوي چې ته لاره نشي ښودلی. نو دلته به بیا موږ دا دویمه معنا اخلو چې اے حبیبه تو خلکو ته لاره ښودلی شي، خو په دې لاره باندې روانول او توفیق ورکول دا ګوره زمونږ کار دا ستا کار نه دی. ته به دونه وکړې چې دا لاره نیغه ده، ته به ترغیب ورکړې خلکو ته، فضایل به بیان کې، خو په دې لاره باندې روانولو یعنی توفیق ورکولو اے حبیبه دا ستا په وس او طاقت کې دا به مونږ کو. او بس مونږ نه غواړو، نو اگر چې دا ستا تره دی او تا سره احسانات دي، بس مونږ نه غواړو. الله جل شانو بادشاہ ذات دی، دا خپل شان دی، بے نیاز ذات دی، د انسان په خپل وس باندې نه ده کېدی. نو ابو طالب سے به بغیر ایمان دنیا نه نتو. نو دا هدایت په دغه دوه معنو راځي، لاره ښودل او دارنګې مقصد ته رسول، یعنی د لارې باندې د تلو توفیق ورکولو. نو دا توفیق ورکولو والا معنا صرف او صرف الله تعالی پورې خاص ده. او دا لومبنۍ معنا چې نیغه لاره ښودل دا عامه ده، دا هر څوک کولی شي.
اهدنا الصراط المستقیم اوخی مونگتا دکا ہم کو راستہ سیدھا سیدھا راستہ اوخی مونگتا لارا نیغا مونگ باندې هندوان دا اعتراض کی غیر مسلمه چې مسلمانانو تاسو به کله نیغه لاره مومئ که یو سړی د 100 کالو دی او که د 80 کالو دی او که د 50 کالو دی هغه مې مونږ ته لاره نیغه وښی او د 50 کالو مسلمانو مې مونږ ته نیغه لاره وښی تاسو به نیغه لاره کله مومئ هر ټایم ته دا سوال کوئ نو دا اشکال انتهایی کمزور دی مطلب دا دی چې الله جل شانه قرب حاصلولو او روحانی ترقی کولو او مرتبه او منازل حاصلو د دې څه انتها نشته دی د هدایت صرف دا معنا نه چې نیغه لاره په هدایت کې د تمام مراحلو ترقی منازل او مرتبه د الله تعالی قرب ټول پکې داخل دي او هر انسان د دې محتاج دی نبیم د دې محتاج دی امام الانبیاء د دې محتاج دی او امتین د دې محتاج دی هر مؤمن مسلمان چې په کومه درجه کې دی هغه هم د اهدنا الصراط المستقیم دعا وکیبا چې الله ما ته مخکې مرتبه مال راکې ځکه الله جل شانه ته د قرب او انتها نشته دی تر څو چې یو انسان الله سره ملو شوی لا نه دی هغه محتاج دی اب دا دعا وکي چې اهدنا الصراط المستقیم مثال یو سړی په 4 سکیل کې دی نه بدان پر د 5 او د 6 سکیل دعا کی یو سړی په 18 کې د 19 به دعا کی یو سړی په 21 کې د 22 بکی انتها نشته دی نو نبی بم دا دعا کی چې اهدنا الصراط المستقیم نبی علیہ السلام بم دا دعا کی او یو امتی بم دا دعا کی او صدیق او شهید او یو نیک انسان او یو ولی هغه بم دا دعا کی چې خدای زما چې کوم نورې مرحله زمانه بر دی هغه مال راکې نو په اهدنا کې راځي ټول خبرو هغه دعا ده اهدنا اوخی مونتا او شاه عبد القادر دهلوی رحمه الله تعالی هغه داسې معنا کوله چې چلا ہم کو راہ سیدھی یعنی اے الله مونږ روان کې پنی غلار باندې نی غلار خو مونږ پیژندا چې دا د هدایت لار یعنی د اسلام لار ده او دین اسلام دانی غلار ده اوس په دین اسلام باندې رواني دلی او داتل چې انسان ته آسان شي او په لار باندې اخوا دی خو گمراه نشي بل خو لړ نشي دې ټولو خبرو دعا ده نه الله چلا هم کو روان کی مونږه الصراط المستقیم په لار نیغه باندې نو اهدنا مونږ ته وښیي یا مونږ روان کې او علامه کشاف رحمه الله جار الله زمخشری جار الله معنی د الله گاونډی جار الله زمخشری علامه زمخشری مشهور عالم دی اخره کې معتزلی شو تفسیر لیکي تفسیری کشاف ہو ځان ته جار الله وی ټول عمر حرم شریف کې تیر کړی دی نو جار الله معنی د الله گاونډی نه داسر کې جارو بیت الله د الله د کور گاونډی دی خو ځان ته جار الله ویل کېږي احادیثو کې په حرم شریف کې د اعتکاف د پاره او په مسجد نبوي کې د اعتکاف د پاره مجاور او یو جاورو لفظ راځي دا معنی گاونډتوب راځي نو دا ځکه چې کم سړی په حرم شریف کې اعتکاف ته کېناستو یا په مسجد نبوي کې اعتکاف ته کېناستو گویا کې د الله تعالی گاونډتوب حاصل کو د الله تعالی گاونډی شو نو د علامه صاحب دا ته جار الله ویل کېږي نو جار الله زمخشری دی کې د اهدنا معنا کې ثبتنا اے الله مضبوط کی مونږه ثابت قدم کی مونږه الصراط المستقیم په لار نیغه باندې په لار نیغه مونږ روان یو اوس چې په مضبوط شو اسنه چې ترو ورزيګو اسنه چې ته اخوا دی خو لړ شو مونږ په مضبوط کې صراط دا اصل کې په سین سره دی صراط او صراط چې دی په سین سره عربي صراط الشیء اذا ابتلغه یو سی چې ژوندې تیر کې خله په نه واخی او لوړې تیر کې نو دغه د کې صراط الشیء اذا ابتلغه چې نوړې غونډه تیر کې او خله په نه واخی دې ته لګي صراط د لارې تصویرات ولي وي دا لارم خلق تیری په دې خلق روان دي تیریږي په نګویا کې د لارې ټول خلق تیر کړو ځکه تصویرات ویل کېږي نو صراط لارې ته وي
خو د دې لارې نه مراد هغه لاره چې پک ډنډي او کوسا او نری لاره نه چې پوله ده، بلکې دا المنهج الواضح ته وي، هغه لاره چې واضحه وي، کلو وي او فراخه وي، نو هغې ته هغه الصراط ویل کېږي. امام ابن القیم رحمت الله علیه دا کتاب دی مدارج السالکین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله جل شانه هم سره ناشنا علما په دې دنیا کې پیدا کړي دي. صرف د ایاک نعبد و ایاک نستعین په تفسیر کې 3 جلد کې کتاب لیکل دی. هغه وی چې الصراط مستقیم کومې لارې ته وي، نو هغه وی چې پای کې 15 خبرې وي. یو دا چې دغه لاره هغه نیغه وي، سیده وي، کږې وږې لارې ته صراط مستقیم نه ویل کېږي. دویم دا چې هغه مقصد ته رسونکې وي هغه لاره، او دا لاره ختمه شوې ده یا بل خوا ته شوې ده، شروع کې نیغ وه لیکن اخرې کې کږه شوه، نو دا بیا صراط مستقیم نه دی چې مقصد ته رسونکې وي. او دریم دا چې هغه فراخه وي، کشاده وي، تنګه ني چې 2 کسان په لاره نشي تللی، دا صراط مستقیم نه دی. او څلورم دا چې هغه انتهایی نږدې وي، یو دومره زیاته اوږده ده چې انسان په تلو باندې ستړي شي، نو دا هم صراط مستقیم نه دی. قریبه وي، مقصد ته رسیدو ته انتهایی اسانه او نږدې وي. او پنځم دا چې مقصد ته د رسیدو دپاره د دې نه علاوه بله لاره ني، همدغه یو لاره تا سره همدغه یو آپشن دی چې هم په دې لاره وځې، که ته نورې لارې اختیارې نو مقصد ته نشي رسیدی. نو په کومه لاره کې چې دا 15 خبرې وي دا صراط مستقیم دی. او بیا فرمایي چې دا 15 خبرې دا صرف او صرف په دین اسلام کې دي. دین اسلام چې دا لاره نیغم ده او دین اسلام دا لاره فراخم ده، ډیر زیات گنجائش ته پکې د یو ماشوم نوالی تر بوډا انسان پورې، نارینه او زنانه، امی او لیکا پړه او معذور او صحتمندو هر انسان د پاره په دې لار کې گنجائش ته پتلی شي. او د دین علاوه داسې لاره یو هم تاته ملو نشي چې پای کې د ټولو خلکو د پاره پکې گنجائش وي. صراط مستقیم اسلام دی، دا فراخم ده، دا نیغم ده، دا مقصد ته رسونکم ده او په دې کې فراخیم ده. او د اسلام نه علاوه بل یو لار داسې نشته چې تا منزل مقصود ته ورسی، تا الله تعالی ته ورسی. قرآن کریم فاک خبر وکړه ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. که چا د اسلام نه علاوه یو بل لار واغسته هغه قبول کړه او پای باندې روان شو، نو دلته به ډېره ښکلې ښکاري، خو الله جو فرمایي فلن یقبل منه، الله ته به نه قبوله. نو صراط مستقیم هغه دین اسلام دی. وان هذا صراطی مستقیما، وی دا لاره نیغه ده او الله جل شانه ته هغه رسېدلې ده. المستقیم هغه لارې ته وي چې لا اعوجاج فیه، چې پای کې کوږوالی ني، نای ته صراط مستقیم ویل کېږي. دعا کو مونږ چې اهدنا الصراط المستقیم، او ښایي مونږ ته هغه لاره نیغه او هغه دین اسلام دی، یعنې دین اسلام مونږ ته وښیي او په دین اسلام باندې مونږ روان کې. صراط الذین انعمت علیهم، دا نیغه لاره کومه لاره ده؟ یو انسان ته د دین اسلام اهمیت معلوم شو چې دا هو اهمه لاره ده، خو دا ډکې یو اشکال پیدا کړي په دې لاره به مونږ لړم شو که نه، او مخکې پې څوک تلي دي او که نه، نو به طور تسلي تا ته وایي چې ستا نه مخکې به ډېر زیات خلک تللی دی او هغوی مقصد ته رسېدلي دي. نو یو څو خلکو به طور مثال ذکر کړي چې ډېر خلک ستا نه مخکې په دې لاره تللی دی، هغوی پې مقصد ته رسېدلي دي او هغوی باندې الله تعالی خاص انعام شوی دی. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې. انعمت وي تا انعام کړی دی. انعمت کې اشاره دې طرف ته شوه چې هغه خلک په خپل اختیار سره نه دي تلي او نه د الله تعالی د مدد نه بغیرو، په هغوی د الله تعالی انعام او احسان وشو، نو هغوی په دغه لاره باندې ورسېدلو. چې تم د دغې لارې دعا کې او د دغه خلکو اتباع وکړې
نسنگ چاہی باندې اللہ تعالی انعام و شورسی دلو تبم ورسی نصراط الذین انعمت علیہم لار دا کسانو انعمت علیہم چې تا انعام کړی دی پاغي باندې. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ هغه د دې تفسیر کې چې دا انعمت علیہم کم خلق ته چې کم خلق باندې الله تعالی انعام شوی دی ودای تفسیر په سورۃ النساء 15 سپاره کې راځي ذکر راغلی دی. هغه څلور قسمه خلق ته فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. څلور قسمه خلق باندې الله تعالی انعام شوی دی. آی کې سر فهرست هغه انبیاء کرام علیهم السلام دي او دویم نمبر صدیقین دي او دریم نمبر شهدا دي څلورم نمبر صالحین دي. انبیاء کرام علیهم السلام د دنیا نه تشریف وړی دی. نبی دنیا ته بل نوی به نه راځي. البته دغه درې قسمه خلق چې دی صدیقین او شهدا او صالحین دا په هر زمانه کې به موجود دي تر دې چې قیامت قائم شي. تر قیامت پورې به د دې درې واړو نه یو نمونه به خامخا په هر دور کې موجود دي، که صدیقین دي، که شهدا دي او که صالحین دي. نو صالحینو ته وګوره، صدیقینو ته وګوره، شهداو ته وګوره او دای ملګرتیا اختیار کا. ها انبیاء کرام علیهم السلام هو دی وکه شته نه، خدای سیرت او دای زندگی او دای کردار، اقوال او افعال او احوال دا په کتابونو کې محفوظ دي. نو دای تاریخ ګوره، سیرت ګوره، دای کتابونه ګوره، حال احوال ګوره، او دغه درې قسم خلک به تا ته په هر دور کې ملاویږي به. نو دای ملګرتیا اختیار کا او دای سره ناسته پاسته کوه، نو ته به دغه خلکو سره شامل شي او په دغه خلکو پسې به روان شي. د دې وجې نه په هره زمانه کې فتنې هو چونکې هره زمانه کې موجودې وي، نو تاسو له پکار داري چې تاسو دغه صدیقینو سره، شهداو سره، صالحینو سره ای ته ګورئ، ای سره کینئ پاسئ. او که په یوه مسله کې تاسو ته اشتباه راغله چې حق کم طرف ته دی، که هغه هر یو کار دی، که د دنیا یو کار دی، که د آخرت یو کار دی، که یو مسله ده شرعي او که دنیوي ده، که هغه معیشت دی او که هغه سیاست دی او که هغه بله مسله ده، او تاسو ته پکې حق پیژندو کې اشتباه چې کم یو طرف ته حق دی، نو بیا ګوره چې نیکان خلک کم طرف ته دی. او نیکان خلک چا سره دی؟ بیا چا سره؟ صدیقین او شهدا او صالحین و سره دی. بس کته نه پوهېږي نه یې سره شه. سبا قیامت کې کم از کم دا ویل شي یا الله زه خو نه پوهېدم په خپله، ما سره خو د قرآن او د شریعت علم نه، خو دې نیکانو خلکو ته ما دي و سره وبزم دي سره شوم. او چونکې قرآن فاولئک مع الذین انعم الله، چا چې د الله او د الله رسول اطاعت وکړو دی به د خلکو سره، نو دا د ملګرتیا هم ښه ده. نو دا انعمت علیهم دا هغه خلق دی چې په د الله تعالی انعام شوی دی، او دا د څلور قسمه خلق دی: انبیا، صدیقین، شهدا او صالحین. او دا خبر نه چې کنه یو سړی صالح کېدی نشي. هر انسان دی کم از کم یو عام مومن کم از کم د صالحینو اتباع کولی شي. که د انبیاء کرامو مرتبه نشي حاصلولی او خاصم یو سړی نشي حاصلولی، لیکن دا نور درې مرتبې چیري، نو دې ته د رسېدو نه څه دانه چې ګنې دغه درې خلک وری باقي څوک نشي رسېدی. هر سړی دغه تنافس کولی شي، دغه مرتبې حاصلولی شي. صالح هم جوړېدی شي، شهید هم جوړېدی شي او صدیق مرتبه هم حاصلولی شي. نو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی پای باندې، او مراد نه دغه نیکان خلق دی. نو خدای د هغې دا لاره مونږ ته اسانه کړي، چونکې هغې په دغه لار روان شو، حق ته ورسېدلو. نو مونږ ته هم ترغیب دی چې تاسو په دې لاره باندې روان شئ، نو هغه حق ته به ورسئ. بل دا وی الرفیق قبل الطریق، په یوه لاره کې د مخکې ملګري وګوره. عام خلک مې لکه څه ملګري د سره شته یا پلانکې راسم، بیا خلک مطمئن شي زه ښه ده. ته هم چې په دې لاره ځې نو ستا ملګري شته دی، او ملګري دې څوک دي؟ هغه دغه څلور قسمه خلک دی. نو یار هم نشته، لکه ملګري دي بلا شي دي انبیاء کرام او صدیقین او شهدا او هغه صالحین دي. هم دومره کافي دی. اهدنا اوښی مونږ ته الصراط المستقیم، لاره نیغه. صراط الذین، لار دا کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغې باندې.